بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ډي دوبیان نیو نه زیم سربای شریک کیمرامین حبیب باجا سره موږ دې ټایم کې د تحصیل ممبر ولایت علي خان صاحب سره ناسیو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف نه ممبر دی یو سی سړی نه د دې نه بعد د دې د خپل ترقیاتي کارونو په اړه کې تاسو نو کو چې آیا د دې کوم سیستم دی کوم تنظیم دی څنګه خپل روان دي کارونه د دې په یو سی کې څنګه کیږي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام فرمایي. خیر جوړې طبیعت ښه دی ممبر صاحب څنګه یې صحت هم ښه دی؟ خیر دی خیر دی خیر دی بخښه مهرباني. مونږ خو نن د دې د ویزټ کو تاسو ځای ته رالو خو د خلکو ماشاءالله ججمنټ مو کو د خلکو نن تاسو نه موکړو خو مونږ وایي چې تاسو سره په خپل ملاقات وکړو چې آیا تاسو په یو سی سړی چینه کې څنګه ترقیاتي کارونه روان دي او کنه رکاو شوي دي یا تاسو ته پکې داسې څه مشکلات راغلي دي او دویمه خبر به دا راته ووایي چې دا پارټۍ په بیس باندې ستاسو پارټي څنګه روانه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. سربایش بھائی زمونږ خو په یو سی کې خو ماشاءالله دا شهرام خان سینیر منسټر، محمد علي ایم پی اے، عثمان کاکا ایم این اے د هغې په پنډ زمونږ یو سی کې تقریبا که حساب کو نو 60-62 کروڑ روپے ډیولپمنٹ کارونه هغې زما په تعاون زمونږ نور ملګري د پی ټي آی فضل باچا دی، پلیمین باچا دی، نور مر د هغې په تعاون باندې مونږ لا په یو سی کې ښه کافي کارونه وکړله او پی ټي آی د انصاف پارټي ده، منسټر صاحب دی، شهرام خان دی، که چېرې دوی سره ملګرتیا کړې ده نو عمران خان نډر قابل لیډر دی او لوټ مار پکې نشته لکه د نورو پارټو په نسبت باندې او ښه لیډر دی. نو زمونږ منسټر صاحب دی که هغې سره ملګرتیا پارټي زم کړې ده نو د دې سوچ هم صحیح دی او د هغې سوچ هم صحیح دی زمونږ د غریبو خلکو لپاره او زمونږ د ملک لپاره زمونږ د علاقې لپاره. بقایا زمونږ دا جي دولت ماینر ورته وي دا د 17 روپو کار یو دی او 2 کیلومتر یو زمونږ په کونسل کې شوی دی محمد علي امیر صاحب ایم پی اے صاحب په پن کې او تقریبا د 15-16 کروڑ روپو سړچینا 2 کیلومتر روډ، شهیدان 2 کیلومتر روډ، باټۍ نصوبدار کلي ته روډ، دا تقریبا د 10-12 لاک 15 کروڑ روپو کارونه چې کوم دی نو دا د هغې په دغه د پاکستان تحریک انصاف د منسټر صاحب دی په ترو باندې زمونږ په وینا زمونږ د ملګرو د پی ټي آی د ملګرو په منډه باندې دا کارونه شروع دي او انشاءالله نور به م کوي. بقایا زمونږ یو سی بلکې ټول پی کې تینسیز کې سولر لایټ خلک وي مونږ ورسره ګپ لګو خلک وي چې تاسو به تبدیلي څنګه راولئ نو مونږ ورته وایي تبدیلي لاره او دغه سره نه راځي چې ګنې مونږ په هوا باندې ګرځو. تبدیلي هم دا ده ایجوکیشن کې تبدیلي، صحت کې تبدیلي. ایجوکیشن کې د ټولو نه لوی ګوره قرآن په ناظره او قرآن په ترجمه د دې نه لویه تبدیلي بله نشي کېدی. زمونږ دي چې د دې بازارګي نه سړي چې نه ته ځي نو بلکل که د شپې ځې نو په رڼا کې به روانې که زنانه که نارینه که ماشومان زمونږ جي دي مخې ته زه مخې ته ولاړم یو 2-3 زنانه داسې د شپې 10 بجې را روانې وي ملګري د تره زوی را سره ولاړ و دي د بل محرز زمان نوم یې دی هغه ما ورته یاره دا زنانه خو داسې لړې وې سکول سره بیا را واپس شوې ما ته ویل چې دا پلانکۍ باجي ده دا واک کوي د دا وخت نه لکه واک لکه زمونږ په بانډو کې زنانه د شپې هغې رڼا ته واک کوي او سهولت دي جي. بقایا د دې نه علاوه جي مونږ د پی ټي آی د طرفه د منسټر صاحب د طرفه مونږ ته اطلاع شوې ده د سولر سیسټم د جوماتونو د سیم صاحب په ترکیږي
یا خو منسټر صاحب مونږ ته ویلي دي 8 جوماتونه یو بقایا 1.5 کروڑ روپۍ نورې دي هغه به یوسي کې بیا ګورو چې کوم غټ جوماتونه کوشش به دی انشاءالله د مشرانو په مشوره چې یو به نه پاتې کېږي بقایا دا پیشیمان چې جي ورته مونږ وایو د هغه دپاره تنخواه کوم حکومت کړې وه د ایم ایم ای حکومت راغلی دی د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت راغلی دی د نون لیگ راغلی دی د پیپل پارټۍ راغلی دی مخلوط څو پیرې راغلی دی خو لکه داسې قسم کارونه چا نه دي کړي بدلون نور څه ته وایي ممبر صاحب دا خو راته ووایه چې تاسو سره کوم ډسټرکټ باندې کوم ممبر دی نو خو دا ANP دی آیا تاسو سره څه مشکلات راځي او که څه داسې نور څه مشکلات یا راتلو والي دي یا راځي یا داسې سره څه مشاورت د دې په باره کې تاسو ووایئ نه جي ما سره خو ډسټرکټ ممبر صاحب چې دی جي د هغه د عوامي نیشنل پارټۍ دی او هېڅ دغه نشته د هغه خپل دغه دی که زه ووایم نو زمونږ په کونسل کې به هغه په دې 2.5 کاله کې مونږ د صوبهدار کلي د بټۍ دا روډ چې دی په دې کې تقریبا یو 200 یا 250 فوټه کړي دي د بټۍ خلکو به ما ته وایي چې راشه که نه مونږ ته خو پلان کې چې کوم دی نو ګراوند جوړ کړی دی دغه جي د هغه کار دی بقایا په اریګیشن کې د منسټر صاحب د عثمان کاکا MPA صاحب په وینا زمونږ په سړکینه کې کار شوی دی پیچن شوی دی د 54 लाख روپو بقایا دونه پیسې به کخیل اوس په بازارګي کې لګو او د منسټر صاحب MPA صاحب او د محمد علي امیر صاحب MPA صاحب د هغه وی چې کار راوړی کار وښایې او زمونږ نه کار واخلې بله جي زمونږ لیډر نر دی عمران خان دقسې هغه زمونږ جي مشر لیډر دی زمونږ قائد دی بقایا زمونږ مقامي لیډر چې دی هغه زمونږ شهرام خان ترکی دی مونږ یې تسلیمو د هغه په اواز به زمونږ لبیکي ورپسې به منډه وو د پارټۍ لپاره د پارټۍ د مخکې کېدو لپاره او بل جي زمونږ په یوسي سړچینه کې تنظیم سازي وشوه زمونږ د مشرانو په مشوره انشاءالله څه رکاوټ پکې نه دی راغلی هر یو سړي وایي چې بایي زه به لکه د سپایي په شان د پاکستان تحریک انصاف دپاره جنګېږم او منډه به وام نن سبا شمولیتونه خو هر ځای شروع وي لکه موږ خو هر ځای ته ځو به ذات خود هم خو لکه ستاسو په یوسي سړکینه کې څه پوزیشن دی شمولیت له خلک تیار دی او آیا د کومو پارټونو راوړي تاسو ته اپر شوی دی مثال خبره د کومو پارټو ولري او ډیمانډونه څه دي او که نه بغیر ډیمانډ راځي د دې په باره کې تاسو ووایئ حاجي سربایش بھائی یو خبره مې هېره شوه زمونږ د صوبایي حکومت یو غټه کارنامې خو ډېرې دي خو دا مې رایاده شوه کارنامې ډېرې دي خو لکه رایادېږي په مزه تاسو را باندې اچانک داسې دغه وکړه دوره م را باندې اچانک ولګوله زمونږ په یونین کونسل کې تقریبا 2700 دي یا 2400 صحت انصاف کارډ ملو شوي دي د صحت انصاف کارډ 5,40,000 روپۍ زمونږ د غریب سړي په جیب کې 24 غنټې پرتې دي که هغه ته څه تکلیف راځي هغه ته د اپریشن مسله راځي نو هغه ځي او په نارت ویسټ اعلی لکه کوم هسپتال ته چې زمونږ سرمایهدار او جاګیردار مونږ چې ورته خان حوانین وایو هغه ځي په هغې هسپتال کې زما په شان د غریب سړي علاج په صحت کارت کېږي د دې نه علاوه جي د صوبایي د وفاق د فیډرل ګورنمنټ چې کوم کارو هغه صوبایي ګورنمنټ وکړو چې دا کیپټن کرنل شیرخان انټرچینه سوات ایکسپریس وی یعنی سوات موټر وی دا په دې کې مونږ ته څونه پیدا ده او دوبیانو کې مونږ ته انټرچینج دي نو دا د دې ټولې علاقې لپاره مردان صوابۍ رستم شهبازګړه کاټلنګ سهولت د 4 غنټو د 5 غنټو سفر به په غنټه تقریبا 50 منټ کې به تقریبا دا کې دا د صوبایي ګورنمنټ زمونږ لیډر نر دی زمونږ د لیډر منشور ښه دی او انشاءالله چې کوم لیډران مونږ له په صوابۍ کې خدای پاک راکړي دي لکه لوکل زمونږ اسد قیصر سپیکر صاحب یا شهرام خان ترکی نو مونږ ترې نه انشاءالله مایوسه نه یو
مونږ ته خوشاله یو زمونږ په یو کال باندې د کارکون کار کیږي زمونږ کار کیږي زمونږ د کونسل کار کیږي ملتانا د عوامو پولیس کې پاکستان تحریک انصاف سونه تبدیلی راوسته که یو خان حوانین زی هغه ته هم SHO په کرسۍ کینی او که یو غریب سړی زما په شان زی هغه هم SHO په کرسۍ باندې کینی دا تبدیلی ده نوره تبدیلی څنګه جی ما تاسو ته وایي چې شمولیت هم لکه څنګه پروګرام دی او د دې په باره کې ستاسو څه رایه ده آیا نورو پارټو والا تاسو ته څه افر کړی دی یا د کومو پارټو تاسو ته زیات شمولیت کیږي ځکه چې پارټۍ خو ډېرې دي تاسو د دې په باره کې څه وایي سربایش بھائی پارټي زما خو پاکستان تحریک انصاف پارټي ده هغه څه وي هغه مشران وي چې مر او تن او جان او مال او حال دا به مې د پارټۍ لپاره ډس ټوپک لول به مې د پارټۍ لپاره او په ښه نیت به پارټۍ له منډه وو بقایا مونږ سره چې جي شمولیتونه څوک کوي نو د چا هېڅ ډیمانډ نشته د نوکرۍ ډیمانډ نشته د لارې نشته د ټرانسفارمر نشته د پیچن نشته بل څه غټ کار نشته او راځي د عوامي نیشنل پارټي زمونږ په PK 33 کې خو جمعیت دی جي تقریبا زما د تجربې مطابق او عوامي نیشنل پارټي ده د دغې نه راځي او لکه ټیم نشته جي ما سره څلور شپږ شمولیتونه دي منسټر صاحب ته مې بل ورځ وایي چې بھائی ماله ارجنټ راکړه کسان رانه خفه کېږي بل عوامي نیشنل پارټۍ زاړه کسان دي چې دی لکه خفه کولی نه شو منسټر صاحب وایي بھائی ټیک ته چې څنګه وایې څنګه دی خوشحاله څنګه تاسو خوشحاله زما له طرفه پروګرام ډن دی تاسو دا پروګرام وکړو ماشاءالله ډېر ښکلی سیسټم دی او ان شاء الله تعالی الله پاک دی وي او د دې نه یو تاسو دا کو آیا ان شاء الله تعالی 2018 کې کده دی حکومت راغی د دې بیا څه پالیسی ده د دې له صرف دغه په اړه کې تاسو کو چې ان شاء الله تعالی که خیری که په 2018 کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغی نو دی بیا څه کې د دې ذهن کې څه داسې یو کار پروت دی چې او یا دا کار کول غواړي کا د UC په سطحي کا د ډیسټریکټ په سطحي یا د دې لږ دا تاسو کول غواړو تاسو په ضلع کې یا په لکه په پوره پاکستان کې حکومت راغی نو تاسو ان شاء الله سره د تاسو بس کول غواړي په خپل یونین کونسل کې په خپل طرف باندې جی هغه سربایش بھائی هغه د لیډرانو کار دی په بره سطح باندې او منشور ان شاء الله خري د عوامو او د غریبو او د ملک لپاره به پیدا بقایا UC کې مجي دغه زمونږ چې کم دی نو دغه چې زمونږ نه څوک خفه نه شي ان شاء الله داسې څه قسم څه دغه نه راغلي نه په پارټۍ کې نه په ملګرتیا کې او کارونه دي ان شاء الله ډیولپمنټ ایجوکیشن صحت دې کې به په خپل UC کې چې موږ ته څه مسله راځي د منسټر صاحب د طرفه موږ ته شهرام خان ترکي د طرفه موږ ته اډر دی وینا ده چې بھائی زموږ مقامي لیډر دی چې هغه ته وایو چې هغه زموږ ته هغه سهولت په ټایم باندې چې میلاویږي او عمران خان زنده باد شهرام خان ترکي زنده باد تاسو دا پروګرام وکړو دې ټیم کې مونږه باقاعده د بازارګي UC سره چینینا تاسو ته پلین یو او دویمه خبردارا چې هر کله مهربانیو کې دا هر ویډیو کوم دک یو وایم چې مهربانیو کې الله پاک خو خپل دماغ درکړي دي سوچو کې کستاسو د فارا ار یو پاک